بسم الله الرحمن الرحیم. جی دا ټایم زه د مټ هسپتال کې ولاړ یم. اول خو مټ چې کوم د مونږ تحصیل لري د عوامو لپاره خصوصي چې کوم بلش په مونږه دا تقریبا 20-25 ټیسټونه اغستي او د شنکردار او کوتی مختلف ایریاز کې نو الحمدلله ټول ټیسټونه نیگیټو راغل. چې کوم یې مونږ سره و چې چونکې دلته راته غټه جنازه شوی و نو هغه یې د مونږ ختمه شو چې امید ده چې هغه ټیسټونه ټول نیگیټو راغل. دویم که زه د غونډ سوات حوالې سره خبره وکړم نو تر اوسه پورې مونږ سره 71 کیسونه چې کوم دي هغه سسپیکټډ مونږ آیډنټیفای کړي دي چې د هغې سیمپلینګ شوی دی. په هغې کې تر اوسه پورې مونږ ته د 58 کسانو ریزلټ راغلی دی چې په یې کې 54 نیگیټیو دي او د 4 مونږ سره پازیټیو دي او 13 ریزلټونه چې کوم دي نو هغه به انشاءالله نن راځي. اوس چې دا کوم 4 پازیټیو دي نو دې کې د اطمینان خبره ده چې دې کې دا 3 چې کوم دي نو دا فارن ټریول هیستوري ده او دا یو چې مونږ سره کوم دی نو دا د کراچۍ زموږ ان کنټري ټریول هیستوري ده. دا مونږ ته اطمینان راکوي چې الحمدلله مونږ سره په سوات کې ازره دا ټیم لا انټرنل سرکولیشن دا سره چې چونکې دا دونه ټایم چې لکه مونږ سونه بای کولو چې مونږ کوشش کولو چې دا ډیزیز مونږ سونه ډیلی کړی شو دا مونږ د دې لپاره کوله چې په غونډه دنیا کې دا ټایم کې د دې چې کوم پرسنل پروټیکشن دی یا د دې کوم اکوپمنټس دي نو چونکې دا غي په مارکیټ کې شارټیج وو نو الحمدلله لکه مونږ ته دونه ټایم ملو شو چې لکه اوس مونږ ته سپلای سٹارټ شوی دي هغه د مونږ پروینشل هیلث ډپارټمنټ او ان ډي ام ای په ذریعہ باندې پی ډي ام ای ته اوم راځي. نو اوس دا ټایم مونږ سره د پرسنل پروټیکشن کوم چې زموږ د ډاکټرانو لپاره ریکوایرمنټس دي یا د غیر لپاره کوم اسنشل اکوپمنټس چې زموږ د هاي ډیپندنسي یونټ لپاره به ریکوایرډ وي نو ان شاء الله اوس مونږ سره سفیشنت تعداد کې موجود دي. ان شاء الله دا څه شارټیج ان شاء الله اوس ناراضي دا څه چې لکه دا اوس سلیکشن ته انډرسټاند کولو خبره ده چې دا چې کوم زموږ د پرسنل پروټیکشن دا کټ ته دا صرف د هغه ډاکټرانو لپاره دی کوم چې په آیسولیشن کې یا په هاي ډیپندنسي یونټ کې د کرونا پازیټیو یا سسپیکټ کیس ډایرکټلی ډیل کوي یا دغه نه سیمپل اخلي. باقي چې زموږ نور څونه د هسپتال سټاف دی نو د هغې دپاره د ریکوایرمنټ نشته دی. هغې دپاره جسټ ګلوز او دا ساده ماسک چې کله هغه پیشنټ ایگزامین کوي هغې صرف دا به یوز کوي. نو د هغې د وجې نه لکه دا غلط فهمي په عوامو کې یا زموږ ډېره ایون هیلث کمیونټي کې شته دی چېرې دا غونډ پی پي چې کوم سوټ دی دا ګنې د هر ډاکټر دپاره یا د هر سړي دپاره نو نه د دې ریکوایرمنټ صرف په آیسولیشن او په ایچ ډي او کې دی هغه موږ سره سفیشنټ تعداد کې موجود دی. خلک ډیمانډ دا کوي چې د صوبې د مشرانو نه کوي هیډ نه کوي چې یاره دلته ټیسټ لیبارټري چې دا قایم شي نو ډېر زیاته وخت پېښور تک چې دی لږ زیات ټایم هم درلودي. ګوره داسې چل دی که نه چې لکه په دې ټیسټونو کې دغه دا دی چې زه خپل ایز ا ټیکنیکل هغه زه دا ایډوایس کوم چې دا دې دلته نه وي. د هغې وجه ده د هغې وجه دا ده چې لکه د نیشنل انسټیټیوټ آف هیلث اسلام آباد چې زموږ کوالټي ده د دې ټیسټونو یا زموږ د پبلک هیلث ریفرنس لیب کې یو کومه کوالټي ده هغه کوالټي موږ دلته نشو پرووایډ کولی. دویمه دا ده چې د دې کوم سیفټي پروفایل دی د دې لیبارټري د جوړولو لپاره هغه سیفټي پروفایل په سوات کې یوې لیبارټرۍ سره هم نشته دی. کنه د هغې چې کوم پی سی آر مشین دی هغه زموږ په سیدو ګروپ کې موجود دی هغه زموږ په پرایویټ ډېر لیبارټریانو کې موجود دی خو د هغې چې کوم سیفټي کیبنټ دی ځکه چې دا وایرس سره لوبې کول دي نو هغه دلته چا سره اویلیبل نشته. خو د کوالټي په بیس باندې زه دا سجست کوم او ما ډسټرکټ ایډمنسټریشن ته هم دا کړی دی چې ټیک شو لکه موږ به لږ په ځان باندې زور تېروو چې لکه زه هغه NIH ته رسوم او 24 ګنټو کې ماته ریزلټ راځي ټیک شو به زه برداشت کوم خو لکه ایټلیسټ هغې سره ماته دا اطمینان وي چې او دا ټیسټونه چې کوم دي نو دا قابل اعتبار دي او ځکه چې یو فالز نیگیټیو رپورټ ماته ایشو شو نو ماته هغه رپورټ دا اطمینان راکړي چې دا دلته وایرس نشته او الته کې وایرس موجود وي نو یو قسم لکه ما ځان له دوکه ورکړه. څلورو صوبو کې سر بیا زموږ د صوبې او بیا خاص کر د سوات نه څومره مطمئنې څه کیسې ګوره که چېرې مونږ پیس ته وګورو لکه خیبر پښتونخوا چې کومه ده نو دا ټایم د مخالف 197 کیسز دي چې په پروینشل لیسټ کې دا ټایم د ټولو نه ښکته ده د کیسز نمبر سره. دغه شان سوات زمونږ کو ګورو نو الحمدلله تر اوسه پورې موږ سره انټرنل سرکولیشن 71 کیسونه سسپیکټډ لکه ما ټیسټ او چا سره هم داسې څه ایشو نه ده راغلي. نو زه هغې افسر مطمئن یم چې زمونږ کوم د ډیټیکشن ریټ دی هغه ډېر ښه دی. زمونږ چې کوم د فارنر ایکسپیکټیټس زمونږ چې کوم د نور ریټرنیز را روان دي د هغې ټریسینګ زمونږ دونه افیکټیو دی چې هغې د وجې نه مونږ الحمدلله تر اوسه پورې له حالات هغه حد ته نه رسېدلي کوم چې لکه دا ټایم په سند کې یا په پنجاب کې د کیسز نمبر دی نو د هغې په ریفرنس کې ګورم نو لکه زموږ صوبه او سوات دا ټایم الحمدلله قابل اطمینان صورت حال کې داسې ده چې په دې باندې سهار هم چونکې ما میډیا سره ټاک کړی دی پرون چیف سیکرټري صاحب چې راغلی و نو هغې کې هم دا شی ډسکس شوی نو را روان په اسان حساب که زه وایم د هر وډ بریک دپاره را روان 3 میاشتې دا موږ سره دغه دی چې را روان 3 میاشتې به انشاءالله دا جنګ موږ کوو کله به وایرس به راوي او کله به پرې مونږ خو دا 3 میاشتې مسلسل زمونږ جنګ دی دې دپاره به عوام ذهني طور میدان تیاروي چې په دې 3 میاشتو کې به کله پارشل لاک ډاون وي کله به کمپلیټ لاک ډاون وي کله به مومنټ وي کله به کرفیو لګو
زه په ځای باندې کله به زه په ځای موږ پولیس ناستي کورونو کې به خلک کوارنټاین کوو خو لکه دا 3 میاشتې ذهني طور به خلک تیار وي چې 3 میاشتې به انشاءالله زمونږ دا جنګ به جاري وي. سر زمونږ سره چې کوم مریض په هسپتال کې داخلي د هغې د روټۍ او د کانې پیینې څه بندوبست دي؟ داسې ده چې زمونږ سره چې کوم ایډمیشن دی پیشنټ چې داخل شو نو چونکې هغې کې SOP زمونږ دا ده چې د پسې به د کور نه هیڅ هم نه راځي. دته که کمبل پرووایډ کول دي دته که ټیشو پیپر پرووایډ کول دي دته که منرل واټر د څښلو لپاره پرووایډ کول دي دته که سهار ناشته ده دته که غرمې روټۍ ده ماښام روټۍ ده دا ټول چې کوم دي نو ډسټرکټ ایډمنسټریشن په خپله ذمه باندې اخیستي دي. هغې زمونږ چې څونه اسسټنټ کمیشنرز دي نو هغې ته DC صاحب پیسې ریلیز کړي دي او کوم ځای کې چې موږ سره کیس داخليږي نو د هغه هسپتال میډیکل سپورټنټ چې کوم دی د هغې ارینجمنټ به کوي او هغه بلونه چې کوم دی AC صاحب ته به جمع کوي AC صاحب هغه ته کیش پیمنټ کوي نو د هغې لپاره انشاءالله ډسټرکټ ایډمنسټریشن خو پوره خپل تنظیم کړی دی. مختصر پیغام خو ګوره اوس مې د ډاکټر سلیم سره خبره کوله چې الحمدلله تر اوسه پورې څنګه چې ما وویل زموږ صوبه بچ ده هغومره وایډ سپریډ د مردان او د ډي خان نه علاوه او اوس پکې پېښور دریم هاټ سپاټ لګیا ډیولپ کیږي نو د دې نه علاوه موږ سره الحمدلله نور ډسټرکټ کې ښې دي. اوس تاسو په خپله وګورئ چې 48,000 کسان دی ته چې ICU ریکوایرمنټ به وي 48,000 کسان د غونډ پاکستان هم نشي کولی چې په یو ځای ورته کښېني. نو د دې د مخنیوي صرف یوه طریقه ده هغه دا ده چې د سوشل ډسټنسینګ موږ بار بار خلکو ته خبره کوو چې تاسو خپلې سماجي رابطې ختمې کړئ د جنازو کې شرکتونه بند کړئ د خادو کې شرکتونه بند کړئ بازار ته اس به سمروځي ایون لکه اوس چې کوم دغه سچويشن رایز کیږي نو هغه کې سحر نه چې کوم میډیا ټاکس ونه شروع دي نو چونکه موږ دنیا وکړه چې په هغه کې هغه ایج ګروپ زیات کریټیکل دی چې عمر د 60 سال نه زیات دی او چا سره نورې بیماری موجود دي نو د هغه حواله سره بزنن خصوصي پیغام د سوات ټول عوامو ته چې کایندلی په خپل کورونو کې دننه تاسو سیګریګیشن وکړئ تاسو سره په کور کې چې تاسو مور پلاروسیږي او هغه مخکې نه بیماری وسره د ایج زیات دی نو کایندلی دا چې څونه ینګ لاټ ته دا د هغې سره زیات نه ایکسپوز کیږي او دا خلک د په خصوصي توګه نه د جومات ته ځي نه د جنازو ته ځي نه د خادیانو ته ځي او نه د کوره بهر راوځي ځکه چې دا الرټ که چېرې موږ انشاءالله سکیور کړی شو نو دې سره موږ ته دا فایده شي چې کوم هغه کریټیکل ایل دی هغه لوډ به په موږ باندې نه راځي چې هغه نه راځي زموږ د شرایع مواد به مو سره کم وي او زموږ د ریکوري ریټ به انشاءالله زیات